دارنګې د صحیح دین تحقیق او کوشش کې چې دنیا کې ځان ستړی کوم خو اسې نه چې داسې طریقه یا داسې عمل اختیار نه کړمه چې زما دپاره د نقصان سبب شي. دې د وجې نه موږ د خپل عام مسلمانانو ورونو دم ویو ډېر مسلمانان ورځ موږ د جومات له راځي خو بیا هم بعضې په یره یره یي چې یاره دا به ګنې نوي خلک یا به څه نوي طریقې کوي او یا به ګنې یو به وي نو موږ ویو چې نه لږ شی خپل تحقیق کوه یوه مسله کې د شک راته نو د مولوي صاحب یا د عالم یو طالب یو چا نه تپوس کوه دویم الله عقل درکړی دی نو لږ سوچ هم کوه ښه خبره او بده خبره سړی د عقل نه څه نه څه معلوموي. دریم د الله نه دعا هم غواړه چې یا الله صحیح دین او صحیح طریقه باندې ما روان کړه. یو سړی وایي داسې راځه بل وایي داسې راځه بل وایي داسې راځه یا الله ته ما صحیح هدایت باندې روان کړه. نو کله چې یو انسان د الله نه دعا هم غواړي یو دویم تحقیق هم کوي تپوس او دریم لږ شی د دې عقل نه هم کار اخلي نو دا سړی چې انشاءالله یو ځل د حق خبره واوري الله یې د دې دماغ او زړه ته ورکوزوي هېڅکله دا سړی څوک نشي ګمراه کولی. دې د وجې نه زموږ عام بیانات یا تذکیر داسې وګورئ نو موږ به دې کې کوم ډلې ته دعوت نه ورکوو. موږ دا نه وایو چې زموږ یو تنظیم دی یو ډله ده یو پارټي ده یو مذهب او نظریه ده هغې ته راشئ نه موږ یو زموږ یو ډله ده د مسلمانانو یو تنظیم هم دی د اسلام یو عقیده هم ده د قرآن حدیث زموږ دغه نظریه او دغه عقیده اسلام ته دعوت قرآن او سنت ته دعوت ټول مسلمانان زموږ ورونه دي هر یو د ځان نه درون ګڼل کمې پارټۍ یا تنظیم ته دعوت نشته. دې د وجې نه سوچ فکر کوه یو سړی د مخلوق ته راکاږي بل سړی د خالق ته راکاږي نو دا خو خامخا سړی پیژني. یو سړی دی د قرآن سنت ته راکاږي یو سړی دی یو ډلې پارټۍ ته راکاږي په دې خو سړی پوهېږي. نو زما عزتمندو دا د الله خصوصي رحمي په یو بنده باندې چې الله پاک د ده ذهن د ده دماغ او د ده زړه په صحیح قرآن او سنت باندې خلاص کی ورنه ډېر غټ غټ خلک دنیا کې ګرځي غټ غټ علمونه ورسره دي ډېر غټ غټ تعلیم یافته خلک ډېر غټو منصبونو والا خو الله د ده دماغ بند کړي د دین په صحیح مسله په قرآن سنت باندې دماغ الله بند کړي و یره دا خبرې زموږ د دماغ نه علي تا څنګه خبرې وایي کوې لکه دماغ دې بند دي د الله نه سوال وکړه چې الله زما سینه خلاصه کړه ما صحیح هدایت طرف ته واړوه الله نه چې سوال نه کې الله ګوره حاجت نه لري موږ الله ته محتاج یو. نو دې د وجې نه که یو سړی وایي چې یاره دا وابیان دي یا پلان پنجپیرین دي یا پلانین یا موږ یو طنز یو ډلې سم زموږ ډله د اسلام جماعت هم د مسلمانانو عقیده هم د قرآن حدیث ټول امامان زموږ د سر تاجونه د ټولو عزت احترام قرآن کریم زموږ کتاب پیغمبر زموږ رسول څومره ښایسته واضحه نظریه او عقیده ده. دې د وجې نه زما عزتمندو د الله پاک نه دغه غواړه چې یا الله ماته صحیح هدایت صحیح عمل صحیح عقیده را نصیب کړي الله یې سړي له ورکوي.